هغه خلک چې نه به راپاڅېدو هغوی به وایي چې یاره پلانکي به اعلان وکړو نو ځنه خلک به نه راپاڅي یاره دا د ادارو سړی دی یاره دا د پلانکي شي سړی دی یاره دا د طالب سړی دی یاره دا د پلانکي شي سړی دی خو پښتنو کم سې کم زما د پلار ویني خو به دا ښودلي وي چې دا ګوره د چا سړی نه و پښتنو زما د پلار پرې بدن خو به درته دا ثابته کړي وي چې زما پلار ګوره د دې خلکو سړی نه و زما د پلار پرې بدن به تاسو ته دا ثابته کړي وي چې موږ د دې خلکو موږ د هیڅ چا هیڅ د ملک خلاف عناصرو خلک نه یو چې کم ناستې وایي چې موږ ته داسې سړی نه میلاویږي چې موږ چا پسې لاړ شو ټول خرڅ خلک کم سې کم زما پلار زما د وینې دغه صفایي به ډېره وي چې تاسو له مې درکړه نو د مفتي صاحب شاګردانو ته مې دا خواست او د مفتي صاحب هغه فالوورزو ته چې کوم اصراران ډېر زیات اصرار و چې باید د مفتي صاحب د څه نه څه تپوس وکړی شي نو په 27 تاریخ راتلونکي 27 تاریخ څلورمې میاشتې په 2025 باندې به انشاءالله یوه منظمه یوه مضبوطه جلسه اعلان کوو باغیناران پارک کې کوم ځای کې چې شهید مفتي منیر شاکر صاحب جنازه شوې وه او د ریاست نه به غوښته کوو د مفتي صاحب د شهید د وینو تپوس به کوو ای پښتنو کم سې کم دا کتاب خو ستاسو موږ سره شریک دی دا کتاب هم شهید شوی دی خپل دې کتاب هم تپوس و په دې جلسې کې به نه یوازې د مفتي منیر شاکر تپوس کیږي بلکې د دې پرې قرآن دا هغه ټکي دي چې د دې ټکو پسې موږ ډېر ګرځېدلي یو دا نشته د دې ټکو په ورکې تپوس به هم کوو زما د پلار قاتل د ورکې تپوس به هم کوو خو د دې ټکو تپوس هم وکړئ د دې شهید قرآن تپوس خو وکړئ په دې شهید قرآن راودرېږئ هر هغه پښتون ته وایم هر هغه مسلمان ته وایم هر هغه پنجابي ته وایم چې کم سې کم دا خو یې را سره متفق دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا څنګه چې مسلمانانو ملګرو تاسو ته پته ده چې پښتون قوم د یو عظیمي هستۍ نه د یو مضبوط او دروند آواز نه محرومه شو او د ملګرو په بار اصرار سره بار رابطو سره چې یاره دا د مفتي صاحب وینه موږ چاته بخونه موږ د دې وینې په هر صورت باندې تپوس کوو خو چونکې ریاست دی او ډېر ظالم و جابر ریاست هر حد ته پورې هر هڅې پورې هرې مرستې پورې موږ د دوی مرسته هم کړې ده په دې کیس کې خو چونکې نن د مفتي صاحب تقریبا 15 تاریخ دی او څلورمه میاشت ده 13-15 باندې شهید شوی و او نن 15 تاریخ ته پوره یوه میاشت هغه ریاست ته چې په هغې کې د بینک لوټنه وشي او په ډېر حساس هغه کې وشي او په 24 غنټې کې دننه د پیسو غل معلومیږي چې یو پولیس ووژل شي د هغې قاتل په 24 غنټو کې دننه نیول کیږي خو بدقسمتۍ سره یو عظیم عالم یو عظیم پلار یو عظیم د قوم او د ملک خیرخواه شهید کړلی شوی دی او د هغې تقریبا میاشتې نه زیات وشو نه د هغې هېڅ قسمه تپوس نه د هغې هېڅ قسمه انکوایري داسې انکوایري چې په هغې باندې د کور د هغه شاګردان مطمئن شي هېڅ قسمه نه ګرفتاري نه څه بهرحال دغه د ظالم د جابر ریاست ته به زه وایم چې دا میاشت کافي وي او دوی زموږ هېڅ قسمه غم ونه خوړو نو د مفتي صاحب شاګردانو باندې غږ کوم او د پښتنو په غمخوار پښتنو مشرانو باندې غږ کوم چې د راپاڅېدو وخت دی د ودرېدو وخت دی د تپوس وخت دی نن زما په کور راغلی ده والله چې پښتونه ته بې حیثیت مشره ته بې حیثیت سیاسي پارټیانو تاسو چې نن زما په غم ونه دردېږئ قسم دی سبا دا وخت ستاسو په کور هم را روان دی دغه حادثه ستاسو په کور هم را روانه ده درنګ صحت دی پښتنو چې ونه درېږئ او پښتنو چې یو نشئ او منظم نشئ قسم په الله چې یو لګیا دی وجني او د سر سړي ده نه وړي او دا یاد ساتئ راتلونکی وخت یو داسې وخت را روان دی چې پښتنو په خپل ځان باندې رحم ونه کوي او پښتنو ونه درېږئ والله چې تاسو یو ووژلی شئ شهید کړلی شئ نو لهذا ټولو پښتنو ته سوال کوم چې پښتنو راپاسئ او د خپل ځان پوښتنه د خپل هوریت پوښتنه پخپله وکړئ او پښتانه ټولو نه غټ په یو مشکل کې تر اوسه پورې په تذبذب شکار وو او هغه خلک چې نه به راپاڅېدو هغوی به وایي چې یاره پلانکي به اعلان وکړو نو ځنه خلک به نه راپاڅي یاره دا د ادارو سړی دی یاره دا د پلانکي شي سړی دی یاره دا د طالب سړی دی یاره دا د پلانکي شي سړی دی خو پښتنو کم سې کم زما د پلار ویني خو به دا ښودلي وي چې دا ګوره د چا سړی نه و پښتنو زما د پلار پرې ودن خو به درته دا ثابته کړي وي چې زما پلار ګوره د دې خلکو سړی نه و که د دې خلکو سړي چې کوم دي ګوره ډېر په سیف هاوسونو کې ناست دي خدای راستي که څوک ګوتې مروړی شي زما د پلار پرې بدن به تاسو ته دا ثابته کړي وي چې موږ د دې خلکو موږ د هیڅ چا هیڅ د ملک خلاف عناصرو خلک نه یو موږ د پښتنو خیرخواه کور یو
موږ د پښتنو باندې هغه کور یو چې بس د پښتنو وینې به زه یم چې دا ثابته کړي وي، نورو به د صفایۍ ضرورت نه وي. نو هغه پښتنو ته هم دا آواز ورسوئ او غږ پرې کوم چې کم ناست دي وایي چې موږ ته داسې سړی نه میلاویږي چې موږ چا پسې لاړ شو، ټول خرڅ خلک کم سے کم زما پلار زما د وینې دغه صفایي به ډېره وي چې تاسو له مې درکړل. اوس خو کم سے کم دا یقین او دا باور وکړئ چې د پلار والله که د پلار وینه نه خرڅه کوو نه م خرڅه کړې ده او نه م د خرڅېدو څه اراده شته. بلا قسمه خبرې شوي دي، بلا قسمه کیسې شوي، زورونه شوي دي. دغه ویډیو چې کوم هم د ډېر سوچ او د ډېرو خلکو د پریشرایز نه پس هم الحمدلله راپاسو ودرېږو، ویډیو کوو او خلکو ته ښایو چې د پلار وینه نه بخو. نو بهرحال هغه خلکو ته هم دا خواست دی چې کومو خلکو به وي چې یاره داسې سړی نشته چې هغه خرڅ نه وي. نو انشاءالله د الله په فضل خرڅ نه یو، ضمیر هم ژوندی دی او د پښتنو د یووالي هر قسمه کوشش کوو، د وینو په شکل کې، د جلسې په شکل کې، د احتجاج په شکل کې، د پاسون په شکل کې، د جرګې په شکل کې. دا خلک لګیا دي پښتنو، معدنیات یې دنه لګیا دي نورو خلکو ته په ورکولو کړي دي، ستا بجلي نورو خلکو سره ورسره ده، ستا ګیس نورو خلکو سره ورسره ده. ته لګیا یې په خپل کور کې، په خپلو معدنیاتو کې، په خپلو وسایلو کې لګیا یې بې وسایلو شوی. نو لحاظه په ځان غیرت وکړه، په خپل قوم غیرت وکړه. نو د مفتي صاحب شاګردانو ته مې دا خواست او د مفتي صاحب هغه فالوورزو ته چې کوم اصرارا ډېر زیات اصرار و چې باید د مفتي صاحب د څه نه څه تپوس وکړی شي. نو په 27 تاریخ راتلونکي 27 تاریخ 4مې میاشتې په 2025 باندې به انشاءالله یوه منظمه یوه مضبوطه جلسه اعلان کوو باغیناران پارک کې، کوم ځای کې چې شهید مفتي منیر شاکر صاحب جنازه شوې وه او د ریاست نه به غوښته کوو د مفتي صاحب د شهید د وینو تپوس به کوو. او هر هغه ملګري چې کوم ملګري د مفتي صاحب په درد دردمند دي او موږ ته باور راکړی و، ای پښتنو ګوره دا خبره یاد ساتئ، صرف دا چې نشي چې موږ د تعزیته پورې وو چې تعزیت ته رالو، تصویران هم ویستو، په فیسبوک هم ورکړو چې موږ د مفتي صاحب هغه ته تللي. دا یاد ساتئ، هغو مشرانو ته وایم، کوم مشران چې زموږ تعزیت ته راغلي دي، الله دې د هغوی ډېر خوشحاله کړي، الله دې د هغوی له ډېر اجر ورکړي. د هغوی هر یو قدم زموږ دپاره ډېر دروند دی. خو مشرانو ګوره داسې نه وي چې تاسو صرف د تعزیت دپاره وئ او تعزیت کې تاسو چې ما سره کمې خبرې کړي دي یا خبرې ماته یادې دي چې هر قسمه تاسو ماته یقین دهاني راکړې چې ته په هر غږ آواز وکړې، موږ به انشاءالله حاضرېږو. نن ما آواز وکړو هغو پښتنو هغو مشرانو ته هم ویم او دغو ټولو کارکنانو ته، د هغوی کارکنانو ته خپلو ته ویم چې نظر وساتئ، هغه مشرانو باندې نظر وساتئ چې دلته راتلو په ټلیفون باندې هر قسمه د پښتون د مظلوم کور د مرستې اعلان کولو په 27 تاریخ څوک راځي څوک نه راځي. پښتنو دا هغه جلسه ده، دا هغه پریکړه ده، دا هغه وینا ده، دا هغه د مظلوم آواز ده چې پښتنو یاد ساتئ چې دې آواز ته، دې سپېڅلي آواز ته څوک هم رانلو، چا هم شرکت ونه کو، چا هم په خپل ویډیو کې په خپل پیغام کې موږ مشرانو ته بقاعده پیغامونه کړي چې هر مشر د خپل ویډیو خپل موقف څرګند کړي. پښتنو د هر مشر ویډیو ته هم سوچ وکړي چې په هغه ویډیو کې د مفتي صاحب د وینې دپاره څومره اخلاص دی او د خپل ځان سیاست دپاره یې څومره اخلاص دی. د کوم مشر چې په ویډیو کې سیاست درته وښکارېدو پښتنو په ګوتې کې ویې پېژنئ، کوم مشر په راتلو کې چې درته سیاست وښکارېدو پښتنو په ګوتې کې. هغه مشران چې راغلي وو یا د راتلو خبرې کړي دي یا زموږ سره د ودرېدو خبرې کړي دي، پښتنو که هغه مشران رالو د غمخوار د مفتي منیر شاکر د پښتنو په غمخوار او دردیدونکي سړي او د پرې بدن سړي تپوس په مضبوطه وکړلو او دا زموږ په جلسې کې شریک شو او څنګه چې تپوس کول کیږي هغه شان د تپوس یې وکړلو. پښتنو دا خلک به زموږ غمخوار وي، دا خلک به زموږ ملګري وي، دا خلک به د پښتنو ملګري وي او دا خلک به د شهید قرآن ملګري وي. پښتنو نن ما سره لاس کې هغه قرآن دی، هغه خلکو ته هم ویم چې کوم خلک د مفتي صاحب په شهادت هغه شانته نه دي خفه چې څنګه پې خفګان پکار دی. کیدای شي مفتي صاحب د هغوی په ذهن کې یو متنازع شخصیت وي، خو زموږ تاسو په منځ کې ټولو نه بنیادي کلام چې هغه نه متنازع دی، هغه متفق کتاب دی او هغه لاریب کتاب دی. هغه خلک چې د هغوی د نه راتلو کوشش سوچ دی یا به د نه ودرېدو کوشش وي د مفتي صاحب په سر باندې، ای پښتنو کم سے کم دا کتاب خو ستاسو موږ سره شریک دی، دا کتاب هم شهید شوی دی، خپل دې کتاب هم تپوس په دې جلسې کې به نه یوازې د مفتي منیر شاکر تپوس کیږي بلکې د دې پرې قرآن دا هغه ټکي دي چې د دې ټکو پسې موږ ډېر ګرځېدلي یو، دا نشته. د دې ټکو په ورکې تپوس به هم کوو، زما د پلار قاتل د ورکې تپوس به هم کوو، خو د دې ټکو تپوس هم وکړئ، د دې شهید قرآن تپوس خو وکړئ. په دې شهید قرآن خو راودرېږئ، هر هغه پښتون ته ویم، هر هغه مسلمان ته ویم، هر هغه پنجابي ته ویم چې کم سے کم دا خو را سره متفق دی، کم سے کم په دې خو را سره متنازع نه دي کړ. ای پښتنو دا جلسه دا تپوس
دا نه یوازې د مفتي منیر شاکر دی، دا د دې شهید قرآن هم دی. نو هغو مشرانو ته، هغو ملیانو ته، هغو علماو ته چې نن وخت په پښتنو باندې د ظلم کولو دی، هغوی د فلسطین چغې وهي. په پښتون باندې په دې پاکستان کې د فلسطین نه زیات ظلم شروع دی، هغه د دې فلسطین دغه ځای کې پاکستان نږدې فلسطین نه ګوري، هغه فلسطین ګوري. هغو علماو ته هم دا وایم چې د دې شهید قرآن تپوس خو د دې حق خو در باندې شته، که زما پلار حق در باندې نه و، زما پلار ستاسو په نس هر څه و. کم سے کم دغه قرآن خو زموږ تاسو په منځ کې د اختلاف هغه نه دی، دا خو زموږ تاسو په منځ کې متفقه شی دی، دا العرب کتاب دی. په کم خلک چې ځان ته مسلمان وایي د دې قرآن تپوس خو وکړي، که زما د پلار تپوس څوک نه کوي یا نه راځي یا اختلاف لري، دې قرآن سره خو هیڅ اختلاف نشته. نو لهذا هغه علماو ته چې هغه د فلسطین چغې وهي، هغه د نورو ملکونو کې ظلمونه ګوري او دغه ظلم نه ګوري، هغه علماو ته هم دا خواست په دې قرآن را سره ودرېږي، د دې قرآن تپوس وکړي. دا جلسه نه به دا به زه تاسو ته ثابتوم چې دا جلسه به د مفتي منیر شاکر د تپوس یوازې نه وي، دا به د دې شهید قرآن تپوس هم وي، او دا به د دې قرآن داسې د تپوس وي چې دا قرآن به انشاءالله حکمیت ته رسولو تپوس وي انشاءالله. نو ټولو علماو ته، ټولو شاګردانو ته، ټول هغه دردیدونکي ولس ته چې څوک د مفتي منیر شاکر په درد دردېدلی دی، هغوی ته زما خواست چې دې جلسې کې موږ سره شرکت وکړي، موږ سره مرسته وکړي، د جلسې په راجوړولو کې، د دې جلسې په تشهیر کې هر هغه د فیسبوک ملګري، هر هغه صاحب استعداد ملګري موږ سره مرسته وکړي او دا جلسه کامیابه کړي او دا داسې یوه جلسه وګرځوي چې دا داسې یوه خبره شي چې کم سے کم دا د مفتي منیر شاکر وینه اخري وینه شي. دا د قرآن دا شهید کېدل، هغه کتاب چې د ختم نبوت پرچار کولو والا، د قرآن پرچار کولو، د قرآن باندې د ګټې کوونکو علماو، دا هغه کتاب دی چې تاسو خلک ورته راغواړئ او تاسو په دې باندې خپلې مدرسې او خپلې پلازې جوړې کړي دي. نن هغه قرآن شهید دی، ګورو به کم عالم، کم فقیه کم سے کم په دې را سره ودرېږي، که په پلار نه ودرېږي په دې خو به ودرېږي. پښتنو یو شي، پښتنو منظم شي. اخري کې حکومت پاکستان ته، خاص کر صوبایي حکومت ته چې دوی ته ما مخکې ویلي چې خپل پوزیشن واضحه کړي، نه تنها دا چې ته ماته یو کس یوه زنانه راولېږي چې هغه ماته د بعضې خبرو یقین دهاني راکړي او بیا زما واټساپ جواب هم نه راکوي، داسې پوزیشن مه واضحه کوه. او په دې جلسې کې ګوره چې زموږ د قرآن مخه ونه نیسي. صوبایي حکومت او حکومت پاکستان او څومره ادارې دي، دا ګوره د قرآن د تپوس جلسه ده، د دې مخه ونه نیسي. او هر هغه پولیس والا ته وایم که خدا نخواسته تا ته ځنه یو نیم امر وشو او تا ته ووایي چې دې جلسې باندې یا دا وکړه یا هغه وکړه یا دغه وکړه، نو ای پولیس والا وروره، ای فوجي وروره، ای د ټوپک خاوند وروره، ګوره سوال دله کوم، دا تپوس ګوره د قرآن تپوس ته، د دې تپوس رکاوټ مخې ته رانه شي. والله هر هغه پولیس، هر هغه فوجي، هر هغه افسر ته دا اوس سوال کوم چې ګوره د پلار مخې ته رالې، اوسه پورې ګوره یوه میاشت وشو هېڅ هم نه دي ویلي، خو د دې قرآن تپوس مخې ته ګوره رانه شي، قیامت په ورځ به ته الله ته څه جواب ور. هغه فوجي، هغه پولیس والاو ته دا سوال کوم که زموږ خلاف کریک ډاون کېدو یا لاټي چارج تاسو ته آرډر کېدو، نو کم سے کم په دې خو سوچ وکړئ ټیک ته تاسو وایئ چې زموږ بچي دي، زموږ تنخواګانې دي، زموږ د نه بغیر څه شته نه، خو قیامت په ورځ که چېرې دا قرآن تاسو ته ودرېدو او تا ته یې ووایي چې ښه یو سړي زما په سر باندې غیرت کولو، یو سړي عالم، د عالم مرګ د عالم مرګ وي، هغه باندې د هغه د وینو تپوس کولو، تا پې لاټي چارج کولو یا تا پې انسوګیس استعمالولو یا تا د هغه خلاف هر قسمه سازش کې د هغه مرګرتیا کوله، هر هغه افسر ته وایم، هر هغه پولیس والا ته وایم، هر هغه صاحب استعداد سړي ته وایم چې که د دې خلاف چا هم د استعمالولو او د استعمالیږي، نو کم سے کم چې دی هغه ځای ته راځي نو دی دا سوچ خامخا وکړي چې قیامت په ورځ به دا شهید قرآن، دا پرې قرآن، دا به موږ نه ګوره تپوس کوي چې تا زما خلاف قدم څنګه اوچت کړی، تا زما خلاف ټوپک څنګه اوچت کړی، تا زما خلاف کوتک څنګه اوچت کړی. نو باید چې دی هغه ځای نه راځي، نو قیامت په ورځ د ځان سره دا جواب هم قرآن له وروړي چې او زما د دې د وجې نه ټوپک او کوتک اوچت کړی. کیدای شي تاسو سره بیا د دې جواب وي، قیامت په ورځ د دې شهید قرآن جواب بیا تاسو سره وي. لہذا هغه ټولو ته مې دا خواست چې هر قسمه افسر تاسو باندې هر قسمه آواز وکړل او د دې مخالفت آواز یې وکړو، نو کم سے کم د هغه افسر د هغې ادارې په سترګو کې سترګې واچوي ووایي چې دا زموږ د قرآن تپوس دی، موږ د دې مخالفت نشو کولی. لہذا ټولو پښتنو ته دغه خواست دی چې په 27 اپریل باندې په باغ ناران په پارک کې به د مفتي منیر شاکر د شهید د وینو تپوس کیږي او د دې شهید قرآن تپوس به کیږي. ټولو پښتنو ته خواست کوو چې ښه مضبوط او ښه عزم سره راشي، یوه حتمي خبرې سره راشي او زه به ستاسو منتظر وم. او آخر کې هغو مشرانو ته وایم چې کوم مشران زموږ د دې قرآن او د دې شهید د وینو په تایید کې موږ ته ویډیو کوي او دلته راځي، ګوره یاد ساتئ ویډیو او دلته راتلل غیر سیاسي راله راشي، غیر جماعتي راله راشي، خپل جلسه، خپل جماعت، خپل د فایدې سوچونه دا ځان سره رانه وړئ. دوه شیزونو ته مو غواړم،
دغه دوه شیزونه د شهید قرآن تپوس، دویم د شهید مظلوم والد صاحب تپوس، د وینو تپوس چې د پښتنو وینه نور بند شي او د پښتنو قرآن تپوس وشي، د قرآن نور به حرمتي نه کیږي. صرف د دې دوه عزم باندې راشه. کم مشر څومره مشران چې دي، هر مشر ته د تاییدي ویډیو سوال کوم چې ویډیو راته وکړي. بعضې خلک کیدای شي نشي راتلی، حالات داسې وي، نو باید داسې ویډیو راته وکړي چې هغه غیر سیاسي وي او صرف مذهبي وي او صرف د قرآن او د پښتنو د وینو د نه تویولو بوی ترې راځي او نه تنها دا چې خپل سیاست بوی ترې راشي. والسلام.